أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. دا تنظیم المسلمین د پارا انتظامی امور ذکر کیږي. نو شریعت مقاصد د شریعت تاسو معلوم دي کنه. مقاصد شریعت تحفظ د مال، تحفظ د جان، تحفظ د عزت، تحفظ د دین. دته مقاصد شریعت وي. مقاصد اربعه یعنی په اسلام کې به د سړی د مال تحفظي، یو سړی د دته حرمت المال وي، یو ته حرمت النفس د انسان د بدن کدا کافر دی که مسلمان دی، حرمت البدن. دریم نمبر دی حرمت العرض د هر چا عزت ته حفاظت. سلورم نمبر دی حرمت الدین د هر چا دین ته حفاظت. دا مقاصد اربعه مقاصد شریعت. نو مخکې د مال تحفظ وشو، اوس د عزت تحفظ کیږي. بعضو پکې حرمت نسب ویلې د نو مقاصد وی پنځه دي. حرمت نسب به حفاظت سره کوي. نو که پنځه شي نو بیا جدا شو، که څلور شي نو بیا حرمت نسب او عزت یو شی دی. دا آیاتونه په قران کې د مشکل آیاتونه نه دي. تاسو لګلان دی وګورئ کنه. یو آیت نمبر 15 دی او آیت نمبر 16 دی. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم او اللذان يأتيانها منكم. د دې په اړه کې اللاتي اسم موصول مؤنث دی او اللذان اسم موصول مذکر دی. نو اللاتي معنا ټول خزي دی او اللذان دوه لکان دي. په دې وجبانه امام بلکې ابو مسلم اصفهانی مولانا مودودی لیکلی دا تفسیر داغه دی. اصل کې امام ابو مسلم اصفهانی او دا د قاضی مظهری لیکلی، قاضی ثنا الله تفسیر مظهری قاضی ثنا الله لیکلی دا خبر هغه لیکلی دا چې دلته چې کم حد ذکر شوی دی نو دا حد زنا نه دی، بلکې اللاتي یأتین الفاحشة دا هم جنس پرستی. دا هم جنس پرستی دا په یورپ کې دا کم تحریک د فیمینزم دی کنه، نسوانیت. چالک بدوال اکس واده کوي او جنې بد جنې سواده کوي. ټیک ټاک په یورپ کې جنکې د جنکو سودونه کوي، والا کاندلکانو سودونه کوي. نو دا ولاتي د دینه مراد د جنکو سره غلط تعلقات دي، هم جنس پرستی ده. د جنې سره واده دی. او د اللذان مراد د لکانو سره د هم جنس پرستی ده. وي په دې تفسیر باندې مولانا مودودی رحمه الله رد کړی دی. وي دا ابو مسلم اصفهانی ډېر لوی انسان دی، خدا ته خطا شوی ده چې دا اولنې دته شریعت کې صح کوي چې زنانه په خپل میس کې بد عملی وکي. او اللذان مراد بیا د مذکر دي چې هغه لیواتت وکي، د قوملوت عمل وکي. دا تفسیر ابو مسلم کړی دی. دا غیب ان شاء الله وضاحت لاندې راځي. دویم نمبر امام سدی دا تفصیل کړی دی د اللتی یاتین الفاحشة او اللذان یاتیانها منکم. وې دا اول د هغه چا د هغه زنانو او د هغه نارینو سزا ده چې هغه شادي شوده دي، منکوحه د منکوح دي. او دا ورستنې چې کوم دی ولذان یاتیانها دا د غیر منکوح دغه حکم دی چې واده کړی دی څنګه سزا بول ورکو، او چې واده نه کړه کومه سزا بول ورکو. صحیح خبردار چې دا دوه تفسیرونه کمزوري دي. او د اللتی او د اللذان د دوانو نه مراد زنانه دي بس. او دا ابتدایي احکام دي. کله چې د زنا په باره کې د سورۃ نور دویم نمبر آیت نو نازل شوی چې کله بد عملی وشي، نو یو داو چې کله زنانه پیدا شول او نارینه وي، نو زنانه وسبسو کې دال او نارینه وسبسو کوي. بد عملی وشوله د زنانو حکم داده چې تاسو په کور کې را باندې کوي حتی یتوفاهن الموت، یا بمړي شي یا بل راو باسي. او په کور کې را باندې کوي ځکه زنانم کپره خو د نور به معاشره خراب کی. البته لکانو په کور کې نه را باندېږي، د لکانو څه کوي ولذانې وې دوی له تاسو تکلیف ورکي. تکلیف څه دی؟ یا د جبې تکلیف چې وېس پوره چې تلا لکه د ځان دوګر سود سي کارونه کوي، الکان د سي چل کوي، هغه خپل عزت په داو باندې لګي، بے شرمه بے حیا الکان د سي بي عزت کیږي چې رنو په جبه باندې پیغور ورکا. او یاره دینه مراد دی اذیت د بدن چې د سزا ولور کچي نیکی یاد وساتي. دای معنا ده. او دا غي تفصیل رسو به روان دي. دغه تفسیر راجح دی. واللاتي اغزنانا دا اولنې حکم دی چې کله د زنا حکم نو راغلی. کله چې بیا راغی چې ازان د وزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا، خدا د زنا حکم راغی. البته شادي شد دا حکم بیا په حدیث کې د رجم دی او د غیر شادي شد حکم ال تراغی. واللاتي اغزنانا یا د نارینه سرا، واللاتي مع نارینه ګورئ اغا خزی نارینه سره یادین چراشی بل الفاحشه بهایتا زنا وگی
من نسائکم تاسو د خزونه فاستشهدوا علیهن نو تاسو قائم کوي په دی باندې اربعه منکم سر غواهان تاسو نه اربعه منکم چې اربعه عدد شکل مؤنث معدود بسئی مذکر وای کنه نو اربعه رجال وای سړي خزي باندې پکې د خزو گواہی په حدود کې نه قبلي فین شهیدو کدی گواہی وکړه فامسکوهن رایساری کې فل بیوت په کوټو کې کور کې را باندې کوي کم وخت پورې حتی دا وخت پورې توفاهن الموت چې وفات کی مرګ استمړي شي الله به معاشره پاکي او يجعل الله يا بل راوليږي له ندي د پر سبيلا بللارو نو الله راولېګلا د سورۃ نور آیت راغی کله چې راغی رسول الله وی چې خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده نو دا د خذو سزا ده وساغه سړی څه بسکو نو ولذان اغه کسان اغه لکان یاتیانها شراشدی بها تا د دې زنانو سره منکم استاسنا فعذوهما تکلیف لور کوي د زناکار وای بیا تاسو او یا د بدن سمه برابر کوي فین تابا کدی دوانو توبو استلا الکانو جنکو دواړه واصلح فلعمل ټیکو پاریزونهما مختی واړو د دوانو نا تاسو پیغور ورکو تکلیف مل ورکو به توبو استلا نو پرې دی ان الله یقینا الله تعالی کان توابا توبه قبلون کې بار بار رحیم همیشه مهربان او کم تفسیر چې د صحق شوی دی د الله تعالی مراد د خزو هم جنس پرستی دا و دا دغه سزا ده خو په ابتدا کې اوس کده سي خزیم پیدا شي نو هغه ته بیا تعذير ملويږي تعذير نو دا بیا تعذير دی اول لذانی د دین مراد وی لواتت د قبیل فرض دعا لکان هم جنس پرستی وکي نو هغه ته تکلیف ورکول کیږي و دای حد دی مظهریم د لګلی مولانا مودودی رحم الله په رد کړی دی وجه ویلې د وجه وی فاعذوهما دا معنا د تکلیف ولور کوي څنګه تکلیف ور کوي نو څومره چې مناسب غني قاضي ته تعذير سپارل شوی دی تعزیرات پاکستان مجموعه تعزیرات پاکستان پینل کوډ کې هم د دې تعزیرات پاکستان مستقل او دفعه دشتا نو تعزیر به قاضي په تعزیر کې قاضي سره وجلم شي مړ دي کې د لکو مړ دي کیستا صحابو زمانه کې د څه کیس راغلو مشوره وشول نبی صلی الله علیه وسلم نو رستو نو صحابه کرامو حضرت علی صبرای ورکړه چې وې سي زئی اتفاق په سوزول باندې راغی نو کله چې قسمه بدبخت پیدا شول دا په اور باندې سوزول پکار دي په اور باندې بعض علماء دا لیکلي دي په داسې ګنده ځای کې به سړی رابند کړي چې د بوی د لاسه مړ شي ګډر ته به سړی ورواچي ګډر ته څخه ګډر ته به ورواچي بعض علماء لیکلي د غر نه به ښکته را ځوړن کې ښکته به راورغړی شي دا ډوکي او د خپې مات شي او د سر مات شي چې بیا دا جرأت څوک نه کوي ادونه خطرناکه ګناه ده مولانا صاحب لیکلي دا حد ځکه نه دی که حد وې نو په حد کې خو تغییر سړی نشي کولی کنه نو بیا ول د صحابو په زمانه کې به د اختلاف او چې دا سزا ورکړه دا سزا ورکړه نو حد نه دی لہذا دا سزا د دې هم جنس پرست دا حکم د هم جنس پرستو نه دی البته که چا وکړل نو هغه د فاردار چې اقتل الفاعل المفعول به دوانه وجلم راغلي دي او تعزیرات کو سود مناسب کاریدل او مثلا دغه کوم چې ما بیان کړل د دې مراد الګ جنې دي او الله دې کې خزه مراد شو الله ځانه کې سړی مراد شو انما التوبه واستوبه وستل زړه پکار دي څنګه انما التوبه یقینا قبولیت د توبه الله په الله باندې للذین خلقوا دا خلق توبه قبلای یعملون السوء چې کوي ګناه به جهالتن پنا پوهې سره جاهل نه پوهیږي دانستانه غلطی دی وشي ثم يتوبون من قريب بیا توبه واسي نږدې د روح د استونه او د وتونه مخکې د مرګ نه مخکې توبه فاولئک دا کسان یتوب الله علیم الله برحمه کی بدیوان الله به توبه قبول کی وکان الله دې الله تعالی علیم او حکیم حکمت والا الله برده توبه قبول کی وليست التوبه نشتر قبول والد توبه للذين خلقوا دپارا يعملون سيئات جناهونه کوي حتى او توبه نو باسي حتى اذا حضر احدهم الموت حتى چې حاضر شي او کذلی تمر قال مرغ معنا علامه د مر قال ويدا اني تبت الان زوست توبه باسما ادي توبه قبلي او بلا وللذين ندغ خلق توبه قبلي يموتون چمرهم كفار په سیال کې دي کافرانی د نزع په حالت کې توبه باسي نو په دې آیت کې درې توبې ذکر شولې چې توبې شرایط څه دي نو توبه بسړې وباسي پجون کې یو د مرګ نمخ کې مخکې دویم دا د ګناه پنيت به توبه نه وباسي دویم نمبر مسله دا او دریم نمبر دا چې کله د مرګ را ورسیږي د نزع په حالت کې توبه وباسي نو دا نه قبليږي اولئک دا کسان اعتدنا لهم عذابا الیما من تیار کړی دوی د پر عذاب الیم دردون کې یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو وسنور قوانین دي لا يحل لكم حلال ندي استاسو لپاره حلال ندي استاسو لپاره ان ترثوا النساء په میراث کې اخلي تاسو خزي کرهن په زور سره په دې کرت دی پغچا چې د خزي نه سړی کله مړ شي خپلوانې په زور په نکاح باندې اخلي د دې لپاره چې اخی ست دی اول میراث ماته پاتې شي اکثر ګور د سګاری کنه ورور مړ شي ورور چې مړ شي نو
دا ورندار پاتې شي نو ورندار کله غواړي چې په دې کور کې ځ پاتې شم نو نکاح کې خبره ده او کله کله دا ورندار په دې کور کې پاتې کېدل نه غواړي وای زه د لاړه شم یا واده کوم نو یا بل ځای کې کومه خو دلته کې د هغه اسخر یا دغه ورجنات به خامخ په دې کور کې رشته کې ابدي مجبور کی الله وي دې کار مکو یا په دې وجه نکاح کې چې مال وي نسی او یا په دې وجه نکاح کې چې د حسن دی یا په دې وجه اوس نکاح کې چې را اس تعالی قار درځي نو دا درونه خبره غلطي دي ولا تعذلوهن او مې منه کوي د نور خواندانو نه لا تعذلوهن خطاب یو اولیاء او د میت ته دی نو بیا به دا معنا شي د بل چا د نکاح نه مبندوي د څه دپاره د دې لپاره چې بل چا له لاړه شي نو مهر به ځان سوي سي نو مهر د حصول دپاره د بل د نکاح نه منع کوي نو دا خطاب د اولیاء ته ولا تعذلوهن دا ښځې مه رامنع کوئ لتذهبوا لتأخذوا چې واخلئ ببعض ما بعضې هغه مهر آتیتموهن چې تاسو ورکړی دی دوی ته یعنې ستاسو وروڼو وله ورکړی په یو صورت کې ترې اخیستی شي الا ان یاتینا مگر که دا راشي الا مگر ایاتینا کراتللو کې دا ښځې بفاحشة مبینة په ښکاره بېحیایۍ باندې کراتللو کې په ښکاره بېحیایۍ نو څه مطلب یې ته والی دا یې ګوره ګران دی ښه سوچ کوئ دی ته استثناء راله که نه استثناء په قرآن کې منقطع هم راځي متصل موږ اصل پکې څه شی دی منقطع نو منقطع استثناء به دا معنا وکړو الله څه وایي ای اولیاء د میت تاسو ښځې د نور چا د نکاحونه مه منع کوئ د څه دپاره چې تاسو مهر د هغې نه والی نو په دې وجه دا کار مه کوئ الا ان یأتین بفاحشة مبینه که دا استثناء موږ متصل کړو بیا خو دا معنا شوه که نه د دې دپاره چې د دې دپاره ښه تاسو ته پیسې مالې هو که بالفرض چېرته زناکار و نو پیسې ترې اخیستی شئ خبر پوهېږئ تاسو نو دا خبره خو څه ناشنا غوندې خبره ده چې تاسو د ښځې د خاوندانو نه مه منع کوئ د دې لپاره چې مال ترې والې البته په یو صورت کې ترې مال اخیستی شي چې دا بد اخلاقه یا زناکاري نو که بد اخلاقه ده یا زناکاره د واده د بل چا څوک نو مهر به ترې ولې اور اري نشي اخیستی دی که نه ما بس تاسو نه پوهېږئ سوال دا دی ګوره الله وایي ای خلکو اولیاو د میتو چې ستاسو رنداریانو له ستاسو ورونو کم مهر ورکړی دی نو تاسو په دې وجه د دوی سره نکاح مه کوئ چې دا مهر ویې نه سي پرېږدئ چې د چا څه واده کوي او مهر ته مالې الا ان یأتین بفاحشة مبینه که دا استثناء متصل شي بیا به دا معنا شي چې که دا ښځې ښکاره بېحیایي وکړي نو دا مهر د تاسو اخیستی شئ نو ښکاره بېحیایي یا زنا ده یا بد اخلاقي ده نو بیا دا معنا شوه که نه چې تاسو بیا ښځې رخصت کوي او مهر ته بیرته والی نو دا مهر اخیستل خو ناجایز دي که نه هغه ته نه شي اخیستی که زنا یې وکړه ده بد اخلاقه ده سزا یې ځان له ده مونږ وایو دا استثناء منقطع ده د الا ان یأتین بفاحشة مبینة تعلق د مخکې سره نه دی د دې جنس جدا دی مطلب دا چې بیا ګوره ووهئ فجلدوهن دا الا ان یأتین د فجلدو سره لګي بیا له سزا ورکوي دا معنا ده دلته مال د غستو خبر بیا نشته که دا خطاب چاته شي اولیاو ته اوس که دا خطاب خاوندانو ته شي خاوندانو ته نو بیا خاوندان ته داسې وایي خاوند ته وایي د ښځې ورانه راغله او ته له په دې وجه طلاق نه ورکې چې که زه طلاق ورکوم دا مهر رانه وړي داسې مه کوه که دا ښځه بې حیا ده بیا دې د خلي مطالبه وکړه چې راکړه مال او ته ځه نو بیا ټیک ده نو بیا به استثناء متصل شي ولا تعذلوهن ای خاوندانو دا ښځې مه منع کوئ د نکاح د بل چا نه یا د طلاقو نه لتذهبوا چې واخلئ ببعض ما بعض هغه مال آتیتموهن چې تاسو ورکړی دی ښځو ته الا یاتینا مگر که دا ښځې راشي بفاحشة مبینة ښکاره بېحیایي ته بد اخلاقۍ نو یاتې خوله والی او یې ووهئ دی معنا ده وعاشروهن بالمعروف وقف سره تېر کې د معروف طریقې مطابق عاشروهن بالمعروف زمونږ شیخ محترم حضرت شیخ گوهر رحمان صاحب لیکلی دي د عاشروهن بالمعروف لاندې په دې تفیل مسائل کې دا مسله لیکلې ده چې په جاینټ فیملی کې کله سړی اوسېږي نو عاشروهن بالمعروف دا دی چې بیا به د یو بل د حقوقو خیال سړی ساتي د معروف طریقې مطابق معاشرت دا دی چې د لیور هم خدمت کوي د فاخر هم خدمت کوي د سخر هم خدمت کوي دا عاشروهن بالمعروف دی او که ځان لدی نو بیا خو میلمه دی د میلمه خلک بیا هم قدر کوي دا تی معلومیږي فإن کرهتموهن کستاسو بدی شولې فإن کرهتموهن کستاسو دا ښځې بدی شولې کله کله سړی خپله ښځه بدی شي نو طلاق له فورا مه ورکوه ولې فآسانو قریبه ده ان تکرهو شیئا چې ستاسو به یو شی نه خوښه وجعل الله به ګرځولی پکې فیه په دې شي کې خیرا کثیرا خیر کثیر الله به کې خیر کثیر اچولی لہذا طلاق مه ورکوئ لږې ځان څه وساتئ وإن اردتم استبدال زوج مکان زوج که ستاسو اراده وه د بدلولو د ښځې په ځای د بلې ښځې باندې دا مطلب نه چې ښځه سړی بدلولی چې څوک چاله خپله ورکړي د بل نه والي دې مطلب دا دی خپله طلاق کې بل واده وکړي
نو که ستاسو ښځه بدلول غرض و چې ښځه له طلاق ورکوم نو طلاق ورکوي واتیتم ورکړی تاسو احداهن د یوې مطلقې له په دې مطلقاتو کې قنطارا مال ډېرو فلا تأخذوا منه ما اخلئ تاسو منه د دې مهر نه شیئا هیڅ شی مار به نه لئ ولې ځکه ستاسو سره هم بستري شوې ده اتاخذونه آیا تاسو اخلئ دا مهر بهتانا په ظلم باندې و اثما مبینا په ښکاره ګناه باندې یا خو ظلم دی که نه بهتان د ظلم په معنا او یا بهتان که د بهتان په معنا باندې والو نو بیا به د ښځه باندې الزام لګوي نو ځکه مخکې تا اورېدلي دي چې په یو صورت کې د مال اخیستی شي چې هغه څه دی الا یتین بفاحشة مبینه او ته په ښځه باندې هسې الزام لګوي بیا چېرې دا بدعمله ده ځکه ته د خولې پیسې علمه داسې مه کوه وکیف تأخذونه څنګه به دا مال علی تاسو وکیف او څنګه تأخذونه دا مهر بالی وقد افضى بعضکم الی بعض یقینا زمونږ شیخ به داسې معنا کوله سابق صاحب وقد افضى بعضکم الی بعض یقینا بغیر د کپړو نه رسېدلي دي بعض ستاسو نه بعضو ته بغیر کپړو نه بس تاسو ملاو شوي وقد افضى وقد وصل یقینا ملاو شوي دي بعضکم بعض تاسو الی بعض د بعضو سره مراد افضال دی جمع په معنا باندې ده هغه تاسو ته احسان نه دی معلوم واخذنا منکم یو دا چې تاسو بغیر جامو مخالطه شوی دا دویم واخذنا منکم واغسته دې خذ تاسو نه میثاقا لوز غلیظا پوخ لوز نه غستو د سونو خلکو په مجلس کې ویل چې دا ما قبول کړی دا نو دا لوز ځان ير دی چې دې ویلو چې دا جنې چې دا نوم دی د پلانې لور دا او په دې نوم باندې بل لور نشتا تا په عوض د لسو تولو سرو زور کې په نکاح شرعي محمدي قبول کړی دا او تا ویل او قبول کړی مې دا ناغه بهادری ځان تر آیات کا او دا مہر له ټول ورکا دا خبره ختمه شوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم نه د منکوحات الابا د په جاهلیت کې ود سه او مجوسو کې دا طریقه وا چې د خپل میرې مور سره واده کو میرې مور سره د خپل اصل مور سره چا واده نه کړي نو الله تعالی پابندي ولګوله چې میرا مور هم تاسو مور ده ولا تنكحوا بنکاح بن ما خلی ما هغه خزنه که اباؤكم چې نکاح وسکړي تاسو بلارانو من النساء د میرو میندونه من النساء د میرو میندونه میرا وته وي کنه و الا ما قد سلف الا مگر ما اغا قد سلف چې هغه مخکې تیر شوی دي مخکې څه شوی دي هغه شوی دي اوس بنه کوي انه یقینا دا مور سره نکاح کول کان فاحشه دا ډېر به حیا کار دی د عقل په لحاظ و مقتن د غصې کار دی د شریعت په لحاظ د غصې کار دی وسا سبیل ناکار لار د عادت په لحاظ باندې حرمت علیکم امهاتکم دا اوس هغه محرمات ذکر کړي چې دا په جاهلیت کې مسلمو هغه محرمات چې جاهلیت کې چا دې ته جایز نه ویلو او وسم حرام دي محرمات دو قسم دي یو ته محرمات ابدیه او یو ته وقتیه وي محرمات ابدیه چې په یو وخت د اوقاتو کې ستاسو نکاح حلالي لکه خور رور مور وغیرہ ترور محرمات وقتیه لکه خینه په نکاح غستل شو د خپل خزه د خورزې سواده کول شو د خپل خزه د ورېرې سواده کول شو نو کله چې خزه مړ شي نو د بل ساده خور سواده شو دا بیا جایز دی سوال اس محرمات به ذکر کیږي سب ګران په گنیش تلاندې ګوري حرمت حرام میکړل شي دی علیکم پتا سمانی امهاتکم مین دستاسو نکاح وسنه کوي یو وبناتکم استاسو خپل لوریان د باندې حرام دي دوا واخواتکم خوین دستاسو حرام دي درې و اماتکم پوپیان استاسو پوپی د مور خور د پلار خور دوی عمه وخالاتکم او خالص تاسو په تاسو حرام کړل شوی دي پنځه وبنات الاخ ورېره د باندې حرام کړل شوی دي شپږ وبنات الاخت خورزه د باندې حرام کړل شوی دي وو نو کوزدا سړی د دې سودونه کوي دا و مؤنثات شو اوس که خزه کینو دا و به مذکر شي وتا لکه پلار شو زوی شو ورور شو تر شو ماما شو او ورارو او خوره و امهاتکم مومن دستاسو الله تیغا ارزوانکم چې تاسو له پیدا کړی دي رضعی مور حرام شولا و اخواتکم خوین دستاسو من رضعی خور حرام شولا درز په هدايه کې یو شپږ صورتونه ذکر کړي چې تاسو خیالي هدايه نکاح دا زړه ګران دی په هدايه کې درزعی خور سره نکاح جایز ده درزعی خور د نسبی خور سره نکاح جایز ده او د نسبی خور د رضعی خور سره نکاح جایز ده خو د نسبی خور سره نکاح ناجایز ده ولې د خپل خور ده کنه څلور صورت دي کنه د چا رضعی خور ده دا مسلې خلک ډېر ته پوښتنه کوي دا قانون یاد کړي ځان سه ولي کې د رضعی خور سره نکاح جایز ده یعنی زما رضعی خور ده د څه زما نکاح نه کوي خو زما د رضعی خور بل رضعی خور دغه زما سند نکاح سره کیږي یو دویم د رضعی خور د نسبی خور سره نکاح جایز ده به تور مثال زما یو رضعی خور ده دا غي خپل خور ده دا بل خور زما سند دا زما خور ده
د رضعي خور د نسبي خور سم نکاح جایز ده. او دریم نمبر د نسبي خور د رضعي خور سم نکاح جایز ده. نسبي خور زما خور ده او هغه د چا د خزي پيو خړل نو دا هغه بل رضعي خور ده هغه زما سند ده دای معنا ده. البته سلورم صورت حرام دی چې د نسبي خور د خپل ده او دغه څه بیا ورونه والی د رضعي ورور سم نکاح کیږي، د رضعي ورور د نسبي ورور سم نکاح کیږي او د نسبي ورور د رضعي ورور سم کیږي نکاح کیږي. نو شپږ صورت شو کنه یاد شو تا خوري ده یاد شو. موږ استاد مولانا سلیم سی بل دی وبخي اوس وفات شو. او کله کله دا ګران شیرونه ویل ډیر ګران اشق شق شقین شمقین شمق شمق شق زاغن زغ زغین زمغین زمغ زمغ زغ دا یو شعر به چا یاد کوم غلا بل خور میاد مونږ دی بیا په یو کال کې اخر یو ټکی مونږ لیکو نو یادم کوته بیا نو کله کله دا ویل طالبان یادوي د بل بخله کې اساني وي بل بخله کې سبق اساني دا وي سم نه رې خپل کله بیا سړی اړې نو بیا ګرانی نو دا پکې یاد ساتي. لسم نمبر امهات نسائکم او خواخیانی پتاس باندې حرام کړل شوی دي مین د تاسو د خزو د خواخ نکاح حرام ده. خواخی مور ده. وربائبکم اللاتی فی حجورکم یو لسم نمبر حرام شوی دي پتاس باندې پرکټی تاسو هغه فی حجورکم چې تاسو په تربیت کړي فی حجورکم تاسو په تربیت کړي د فی حجورکم او فی بیوتکم هغه پرکټی ربائب جمع د ربیبه ده ربیبتون پرکټی پیژنئ د داسې ښځې سره نکاح وکړي چې د مخکې نه مور ده د هغې بچي دي نو هغې بچي ستا پرکټیان دي د هغې سره نکاح کېږي که نه کېږي وایي کومې چې ستاسو په کورونو کې دي ستاسو په غېږو کې دي نو د هغې سره نکاح نه کېږي دا قید اتفاقي دی ځکه ښځه چې بل واده کوي یو بچي د دې دپاره کې زما د بچي څوک وساتي نو هغې ځان سره وړي نور که په بل ځای کې هم ده دغه پرکټۍ نکاح ورسره نه کېږي. البته یو شرط دی چې من نسائکم اللاتی ستاسو د هغو ښځو نه دخلتم بهن چې تاسو د هغې سره دخول کړئ مطلب دا دی ښځې د نکاح باندې واغېستله واده وشو دخول وشو نو د هغې پرکټۍ حرامه شوله که دلته که په هندوستان کې ده واده دی د یو جنۍ سره وکړو د ښځې سره بچي یې شته دخول نه دی شوی طلاق دی وله ورکړل اوس د هغې سره نکاح کېږي دی معنا ده یا مړه شوله. 11 فإن لم تكونوا دخلتم بهن کتاسو دخول نه کړی دغه خزو سره فلا جناح علیکم بیا نشته ګناه پتا سو پر کوټو سو په نکاح کولو باندې. او 12 نمبر وحلائل ابنائکم ان انګین دوستاسو سره نکاح نه کیږي حرام شوی دی پتا سو باندې حلال جمع د حلیلتون دا حلیلا او خزه د زامن استاسو حرامي دی پتا سو باندې الذين اغزامن من اسلابکم جستاسو د ملاګانو نه پیداوي د اسلاب احتراز د متبنا نه دی ګوره رضعین نه د رضعی زوی د خزه سه هم نکاح حرام ده ګوره يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب یا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب یا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ټول تلفظات صحیح سره قسمه تلفظ په حدیث کې دی يحرم 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 دا سلور معنا رضاعت چې کومې رشته حرامي نو کومې چې نسب حرامي هغه ټول حرامي دي ودنه متبنا مراد دی چاته اسی بچي ویلې دي لکه زید ته نبی رسول الله بچي ویلې دا غي د خزه نکاح حلال ده دولشول دیالسم وان تجمعوا بین الاختین او دام د باندې حرام شوی دي چې تاسو جمع وکړئ په مابین د دوه خويندو کې دوه خويندې به یو نکاح کې جمع کړئ الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دي هغه شوی دي دلته یوازې اختین مراد نه دي دلته هدايه یو غټ قانون ذکر کړی دی بین الاختین کې په نس باندې بین الاختین راغلي دوه خويندې به یک وخت ګوري که یو مړه شو بل اغستې شي. دویم دا چې بین الاختین کې خورزه او خاله دم پکې راغلي په اجماع باندې او ریرا او پوپی عمه دم په نکاح باندې نشي جمع کولی هدايه ولا قانون ذکر کړی دی وې دوه ښځې به یک وخت په نکاح کې کله ناجایز کېږي وې دلته به وګورئ چې یو به سړی کې بل به ښځه کې وبې ګورئ د دې په خپل منځ کې نکاح کېږي که نه کېږي که په خپل منځ کې نکاح کېده نو ستا مو سره کېږي او که په خپل منځ کې نکاح نه کېده ستا مو سره نه کېږي. راځو به طور مثال یو د هندوستان ښځه ده بل د پاکستان ده د هغوی یو د سړی که د هندوستان هغه سړی که د پاکستان د ښځه که نکاح شوې ده که نه نو ته مو څه دواړو څه کولی شي. اوس بل صورت دی یو د وریرا او بل اوسه د هغې ترور په نکاح باندې علي یو ته سړی کا وریرا ورته وراره کا وراره سره نکاح کېږي او یو ته ترور تره کا تره سره نکاح کېږي نه دغسې د ماما او د خوري خبره ده په دې کې دغه مرضی وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله یقینا الله تعالی کان دی غفور بخون رحیم همیشه مهربان. جمع بین الاختین کې کوم مشهور اعتراض دی په مولانا مودودی رحمه الله باندې بعضی بن صاحب وکړی دی چې مولانا رحمت الله علیه هغه د جمع بین الاختین قائل دی نو هیڅ کلم نه دی قائلو
د مولانا صاحب په یو تحریر کې دا خبره نشته لري چې هغه د جمع بید الوقتین قائل دی د چا سره دشمنی ظالمانو څوک دومره کوي چې بچا دومره الزام لګوي بیا چې دوه خويندې سو په نکاح باندې دا قول کړی دی شریعت کې بعضې خصوصي احکامات دي خصوصي احکامات څه دي بعضې خصوصي احکامات دا دي چې ښځه مړه شي د ښځې جنازه به یې کوو چې سړی مړ شي د سړی جنازه به یې کوو خو چې اوس یو خنثی دی خنثی مشکل دی حکم بدلیږي که نه بدلیږي که نه د خنثی مشکل د میراث مسله ځان لده د نکاح مسله ځان لده د مهر مسله دغه مسله د غسل مسله ځان لده د جنازې مسله ځان لده د خصوصي مسائل دي او دې ته ګورئ خصوصي افراد هم وایي ګورئ سپیشل پرسن ورته وایي خصوصي خلق نو په شریعت کې خصوصي مسائل شته لکه څنګه چې د خنثی مسائل دي دغه شان د دجال د حدیث نه صفا د معلومیږي چې د دجال پر راتلو کې به بیا یو ورځ به څو کاله ته رسېږي 40 کاله ته ورسېږي چې 40 کاله یو ورځ صحابو تپوس کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ کې خو یو 15 مونځ دي مسله راله کرانه لا ورځ کې خو 15 مونځ دي موږ به څه کوو وسو دا مسله سپیشل مسله ده وسو دله به حکم بدلې یا د دین علاوه نورم ډېر داسې مسلې لکه د ناروې او د ډنمارک او د ناروې د فرانس مسایل دي نیوزیلینډ مشرق د دنیا مشرق چې نور په کمزې کې راخیږي که نه نور چې په کمزې کې راخیږي د دنیا مشرق دی په هغه ځای کې ورځ دومره زیاته غټي په ناروې کې په دې ورځو کې خلک 21 غنټې او 20 غنټې روزه نیسي 20 غنټې روزه نه چې روزه ماته کې چې بس یو دم پس پښمنه دی نو پروس کالی یو ویډیو راغلی و په دې رمضان کې چې تراویح شروع دي بر نور ولاړلې چلې دلو دا ویډیو تراویح کېږي نور هم ولاړ دی د سې علاقې شته چې شپږ میاشتې به کې ورځ شپږ میاشتې پاره کې شپه ده د تخصصي مسلې وي دغه شانی یو خصوصي مسله راغلی و نو مولانا مرحوم باغی کې فتوا ورکړې و امولیانو نغارې غاړو ته واچولې وی ډنګولې چې مولانا سي ویلو چې دوه خويندې په نکاح باندې غسل جایز دي مولانا مرحوم پاړیاله جیل کې وو او چا ته خط لګلې اوس یا خو چا د شیطانې د پاره لګلې او حقیقت د سه حقیقت شتم نن سبا تاسو ورکی ګوګل لا بشمار و تاسو تخکار شي چې دوا ورونه دوه خويندې جوړوا بالکل پیدا کې دي شي مولانا صاحب ته خط لاړو چې دلته یو سړی دی دغه د لوریانې شوي دي او هغه په دې بړه کې نښتې دي لاندې خپې هم جدا جدا دي سرونه هم جدا جدا دي ارسي جدا جدا دي خو په دې بړه کې نښتې دي یو بل سره دوه بدنونه دي دوه به یک وخت جوړوا دي اوس به د نکاح څه کوو نو یا حقیقت کې دا مسله راغلې وه او دویمه دا و داسې مسلو خلک هسې تپوس کوي که نه یاره داسې به ستا څه خیال مولوي صاحب دا به څنګه کېږي څوک یې په نکاح الي یا نه الي خو خلک په دې کې دلچسپي ساتي مولانا مرحوم ورته ویلو چې زما په دې باره کې څلور صورتونه ملحوظ نظر دي یو خدا را چاره دوه خویندې دي په نکاح باندې اغوستل جایز نه دي لحاظه دواړه خویندې دي نکاح نه کوي یو دا صورت دی دویمه دا ده چې یو د نکاح وکړي او بل د نکاح نه کوي دا دویم صورت دی او دریم صورت دا دی دریم صورتو چې دا یو جنۍ د یو چا سواده وکړي بل د بل سواده وکړي دو جنکۍ دي که نه څلورم صورت دا دی چې دواړه جنکۍ یو کس په نکاح باندې والي صورتونه عقلي دقه جوړېږي که پنځم پکې تاسو ته ښکاري داسې جوړ کړي دقه 4 صورتونه دي ویل ما چې په دې څومره سوچ وکړو نو په دې کې 3 صورتونه خو ټیک نه ښکاري هغه دا چې ته دواړه د نکاح نه کوي نو نکاح حق الله جنۍ له ورکړه موږ څنګه محروم کوو نه نشو موږ محروم کولی دویم دا چې یو جنۍ له ته د نکاح حق ورکوي او بل نه ورکوي دا هم زیاتی دی چې یو خور نکاح وکړي بله نه کوي دویمه دا چې یو سړی د خپلې ښځې خواته کینی خبرې کې بلې وي اوري هم بسترې کې ابو ته ګوري دا خو نشي کېدی دا صورت هم عقلاً ټیک نه دی دریم صورت دا دی چې یو جنۍ د یو چا سواده وکړي بل د بل څه دا هم ټیک نه ده څنګه د یوې ښځې خواله به یو ورځې بل دا خو عقلاً ممکن نه ده نو څلورم صورت دا دی چې دا دواړه جنکۍ موږ یو بدن فرض کړو یو الک لې په نکاح باندې ورکړو نو ما ته دغه مناسب ښکاره کېږي چې دا دوه جنکۍ یو له په نکاح ورکړو دا سپیشل مسله ده دا دواړه بدنونه په حکم د یو کې دي او ویل تاسو بل چانم خیر تپوس وکئ بل چانم به کې تپوس وکئ خو زما رایه دا ده نو خلکو پکې د مولانا ابوالکلام آزاد هم تپوس کړو چې ستا پکې څه رایه ده نو کومه رایه چې د مولانا مودودي و هغه رایه د ابوالکلام آزاد صاحب هم وه خو هغه خپلو نو هغه بدنام نشو دا بل پردیو نو هغه کم ځای ته ورسو دقه زمونږ انصاف د مولیانو دی یاره مولیان دي خبرې پسې مه کوئ نو دا مولا دی
دا که قبر کې پروت دی والله لتل دی هم زه به د قیامت پر دغه مطالبه کوم چې الله رده سبا د حساب کې دا دروغ ویلی وو څنګه چې خپل مشر وای نو هغه دغه د لپاره یو پیمانه ده او د بل لپاره بل پیمانه ده داسې عالم ته دعا زما د زړه نه خیږي او داسې قسم عالمان دا به ان شاء الله په کټهره کې د قیامت پر ورځ باندې ودرو د الله په عدل زموږ یقین دی څنګه یو داسې عظیم انسان چې هغه د شرق او غرب امام دی په عالمی اسلامی دنیا کې نو په کفر دنیا کې صرف مولانا مودودی خلک پیژني تاسو لاړ شئ دنیا وګورئ صرف مولانا مودودی سید قطب پیژني او هغه خلکو داسې بدنام کو چې وایي چې د دوه خويندو سره نکاح کیږي او دا مرداران کله پټکم په سر باندې خو دري او دا په جوش جوش به تقریر کوي او غړي وړي به وایي مولانا د سوي مولانا د سوي پاودس کې نو مالا تلانو بیا د سواله نو مولانا دا خبره البته رازو دی لا دا مسله مولانا وکړه یا ټیک دی غلطه رضا خو داسې مسلې آیا په سلفو کې راغلي وي کنه ما کتاب مې زه براوړم خو زمانه يرشي را مې نوړو الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه دا د ابن قیم جوزیه کتاب دی هغه په دې کې د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق د زمانه فیصله ذکر کړی دي نو پاغي کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه چا تپوس کړی دی د یو میراث د مسلې په اړه کې هغه د میراث مسله دا چې دغه شان کیس راغله د حضرت علی صاحب او د حضرت عمر فاروق صاحب په مجلس کې دا تپوس شوی دی چې دوه خويندې دي سرونه جدا جدا دي لاسونه جدا جدا دي خپې جدا جدا دي په دې پړه کې په دې حقوق کې نخدي دي پلار یې مړ دی میراث تقسیمول للذکر مثل حظ الانثیین د دوه جنکو د یو الګ حصہ برابر ده د دوه جنکو لمنګ دوه حصے ورکو کنا دا یو خور منګ مقرر کو سبق وسه سپیشل مسله نکاح نه ده مسله د میراث مسله ده تقریبا یو شان شه ده دې ته یو ویل کې کدو ته ویل کې نو هغه ورته ویل چې دا څه وکي دا مسله هډر ناشنا ده ناشنا مسله ده اوس به دا موږ معلومو چې دا یو بدن دی او کدو بدن دي دو بدن دي ویل دې څه وکي دا تاسو دوانه ودکې فإن غطى غتيتا واحدا کدی وی خنل دی بلم خنل دا یو بدن دی بیا ویل به خبره باندې کوي خنل دی بلم خنل خناره یو شانې کو دا یو بدن دی نو بیا به دو جنې کې دی یو جنې په اندازه باندې شي دا خود خلفای راشدین او فتوا ده علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین نو ته مولانا مودودی خبره ته بدعت نه وي د خلیفہ راشد عمل ته بدعت وي گمراهی وته وي او ته پته نشته چې چا په عمل ته چا په قول باندې تل ته پتو لګي په ضد کې راغلي سیاسي مجبوری دستا ووټ پسې ګرځي او ستا دکان په دې باندې خرابېږي نو په دې وجه باندې ته لګېدلې ستا خو بل څه دین څه مقصد نشته نو کدی یو خناره کو نو دا یو بدن دی او که دوه خانې کول جدا جدا بدن دی یو بل مسله کې وایي حضرت علی صاحب دا پتور کړی دا ویل تاسو دا ود کوي چې ود شنو بیا په आवाज وکي نو کدوانو یو شان سترګي کولاو کړی یو بدن دی او که یو در بلې خدا به دوه بدن دي نو دا مسله اوس نه ویني دا خو ځړه مسله ده نو ان تجمع بین الاختين او دروغ سوی په تفهیم القرآن کې لیکلي دي تفهیم القرآن کې هو نشته جوړ دوه خو دا په زړه تفهیم القرآن کې وي زړه تر اړو د کورنا دا ورته پته نشي دا مسله پر رسائل مسائل کې دا د تفهیم القرآن کې نشته دی خو خبره اورېدلې ده صرف کنه پته مرته نشته ډېر هغه مفتی امتیاز صاحب اچکل راغی جماعت اسلامی ته نو موږ چې د جامعۃ الاصلاح کله آغاز کو اوپننګ زمونږ وو 2017 فروری 2017 کې موږ آغاز کو دی جماعت کې تقریر کړو وی چې امام په مولانا مودودی باندې کتاب لیکلو دا د خپل خبره ده ژوندې ده که دروغ وي نو دا په خپل باندې کرشتیا وي ټول ژوندې ده تاسو ته کولای شئ تاسو علما په مولانا مودودی باندې کتاب لیکلو د مولانا د یوسف کتابونو نه تجدید او هدین دی یو کتاب نیمبل دی دا غینه می حواله ورکړو زه پرب قسم کوم چې ما د کتاب مخم نوریدلې موږ د خپل اکابر نوریدلې وي ژوندې ده تاسو ته وکي خیر دی ما د مولانا په کتابونو باندې حواله ورکړې وي او ما گمراه ثابت کړو خو د مولانا د کتاب ما نه ولیدلې چیرته قیل قال د يهودو په شان چل شوی او قیل قال باغې می فیصل نو کله چې ما بیا وکتل نو دا مسلې پاکې وړوي نو هغه بیا راغی او یو جزره مولانا زل کو اسیر جوړ شوم بشمار د سینو مثال نه دی مفتی یوسف صاحب رحمه الله هغه په خپل باندې د باجکټې د بونیر چې کوم کتاب لیکل دو جلدا علما بونیر کې ماره د جماعت اسلامي رکن مولانا کتاب راکو نو علما سوچ بدل شو مولانا میر عثماني ته ګور ډېر خلک داسې دي چې کتاب کتلې دي بیا حق تر رسیدلې دي په دې جو په کتابونو باندې پابندي ده کنه هر شارع فی العلم الله بودیر د معرفت د امور 50 یو په کې دا ده چې مصنف ته وګوري چې دا څوک دی نو کدا چیرته مودودی سی ویني بیا موږ راځه کدا په خلکو باندې بیا اثر کوي دا خو بیا 11000 لند خلک راګاږي ځانته نو دا مسله ده والمحصن
ان الله یقینا الله تعالی کان دی غفور بخون کے رحیم ہمیشہ مہربان. والمحصنات من النساء احسان یاد کله کې احسان مادر احسان په قران کې اتل زیر غلی دا خو احسان یا احسان په معنا د منع باندې لتحسنکم من بأسکم احسان منع تم ویلې شوی دی. دویم احسان ویلې کېږي تزویج واده کول ته احسان وي. والمحصنات کې دلته دغه معنا مراد ده احسان څه ته ویلې کېږي واده کول ته دو شو. دریم نمبر احسان عفت ته ویلې کېږي والتي احسنت فرجها خپل عزت ساتل دی احسان عفت. سلورم نمبر احسان حریت ته ویلې کېږي حریت ته ویلې کېږي لکه لاندې راځي کنه چې فإن أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات آزاد خزي دا معنا شولا. احسان د اسباب د حسن سدي اسلام حریت طبيعي عفت بکارت دا اسباب دي د احسان. ورنو حرامي دي مخکې دیار ل ذکر سوال لسم نمبر والمحصنات حرامي شوی دي پتا سباني واده والا من النساء د خزونه خاوندان والا خزي پتا سو حرامي دي بل چا د خزي سواده نه کیږي الا ما ملکت ایمانکم الا مگر ما اغا خزي د حلال دي ملکت ایمانکم چې مالکان دي تاسو خلاصونه داوي نو وینځدن داغه سنیکا هم کولای شي او خپل وینځلې دا بغیر د نکاح نه داوي سره ملاوي دي. کتاب الله علیکم لازم ونسید الله کتاب پزان باندې یا لازم کې د الله کتاب پزان باندې کتاب الله د الله کتاب لازم کوي علیکم پزان باندې یا کتاب الله علیکم دا فرض دی د الله پتا سبحانه دا فرض دی وحل لكم ما وراء ذلكم حلال شوی دي استاذ لپاره ما هغه خزي وراء ذلكم چې علاوه د سوال لسونه او شرط پکې دا دي ان تبتغوا باموالکم چې تاسو به اوس نکاح کوئ په مالونو باندې بغیر د مال نه بغیر د مہر نکاح نه کیږي مہر فرض دی. محسنین کونوا محسنین په د سیال کې تاسو نکاح کوئ ګوره غیر مسابهین بدکاری مکوئ زنا مکوئ یو خزر تعلق سره ساتي د نکاح تعلق سره ساتي غیر مسابهین صفاح ویل کېږي زنا ته غیر مسابهین او کونوا غیر مسابهین نکاح زنا کون کی ما جوړیږي زنا بنا کوئ فما نو بس اغه زنانا استمتعتم چې تاسو پیدا وغستلا به په دې مہر باندې منهن د خزونه یاد ساته غوري فما اغه خزي استمتعتم چې تاسو پیدا وغستلا به په دې مہر باندې منهن د خزونه فاتوهن ورکه تاسو دي ته اجورهن مہر داغي فریضه د الله فرض دي په تاسو باندې. دا آیت شیعاګان د دین استدلال کې په متعه باندې شیعاګان وی چې متعه جائز ده ولی فمستمتعتم به منهن کتاسو متعو کوي په دې مہر د خزو سره نور کې ولا نو دا شیعاګانو دلیل له او دا وی متعه دین ثابتېږي. جواب دا دی چې متعه په ابتدا کې حلال وا او رستو بیا حرام شوی دا دوزل په دې کې تکرار النسخ راغلی دی. بعضې داسې قسمه احکام دي په هغې کې تکرار النسخ ده نو تکرار النسخ یو دا په متعه کې راغلی دي. متعه پېژنئ تاسو نکاح متعه دا یو سړی دی واده نشي کولی په بدعملۍ کې پرېوځي نو دا به داسې وکړي چې لیمیټډ نکاح به د چا سره وکړي خاص وخت پورې به دا نکاح وکړي او چې کله هغه ټیم پوره شو نو بس طلاق به له ورکړي. یو نکاح موقت ده یو نکاح متعه ده. بعضې علما فرق پکې نشته موقت متعه یو شی دی. بعضې علما وایي نه فرق پکې دی. نکاح موقت دا دی چې نکاح دې وکړله او ټیم پوره شو خود به خود نکاح پس خش باقي طلاق ملاق نشته. او نکاح متعدره چې نکاح پکې هم ده طلاق پکې هم دی لیمیټډ نکاح ده شیعاګان دې ته جایز وایي. او په صحابو کې صحابه کرامو کې عبدالله ابن عباس ته دې قایلو د اخره پورې قایلو دا دغه انفرادي رایه وه. ابن حجر لیکلی دي عینم لیکلی دي چې کله اعتراضات زیات شول په امسک عنه نو بیا رجوع کړی دا. بعض علماء رجوع ثابت ته بعض نه ثابت صحیح خبردار رجوع ثابت ته چې په اخر کې پوه شو. عبدالله بن زبیر وی په مکه کې تقریر کوول په منبر باندې ناست ویل چې کچا وی چې مدع حلاله زبو تدار چل وکم عبدالله بس پاس وی زم چې حلاله ده الله نه دی ویلي او الماء الا کلمیت تری حیثیت د مردار دی مردار څنګه چې مردار په وخت ضرورت کې حلالي دام حلالي نو کدی آیت متعه ثابت مشه خو نه ثابت دي نه عام نکاح مراد ځکه بعض د نکاح روان دي د متعه نه دي روانه خو چون کې مخکې د زنا ذکر پکې راغی نو که متعدی مراد شي خیر دی په دې باندې څوک کافر کیږي نه خدا سوخ پر بیا حرام شوی د ابتدایي حالت کې خدا حلال وا حتی ابتدایي نو د اخر وخت پورې حلال وا
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په غزوه اوتاس کې د فتح مکې نه پس بیا مکمل تور باندې ممانعت کړو 3 ورځې حلال شي وا او بیا ابدا بیا حرام شولا نو کداتی مرادم شي نو منسوخ دا ولا جناح علیکم نشته ګناه پتا سبحانه فيما پغسکه عرس ترازیتم به چې رضا شي په دې مہر باندې من بعد الفریضه ورستر مقرر والینا خزه خاوند جمیرا کوا نو د مقرر لبس دی خیر دی ورته ورکی ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیمن کو حکیم حکمت والا ومن لم یستطع منکم طولا یو طولن دی یو طولن دی طال یطول طولن وګدواله طال یطول طولن طاقت ومن لم یستطع سوچ نلری منکم پتا سو کې طولن طاقت تجرید بوګ په معنا کې اين کې هل محسنات المؤمنات د سشي طاقت د نکاح کولو د محسنات سره المؤمنات چې مسلمانان دلته محسنات د آزاد په معنا باندې دی خدای آزاد خدای نکاح نشي کولای سوچ چې نلري پتا سو کې طاقت د سشي اين کې المحسنات د نکاح کولو د محسنات سره د پاک د آزاد خود سره المؤمنات چې مسلمانان هم دي فمما ملکت ایمانکم نبیاتا نو تاسو نکاح وکي مما د هغه چا سره ملکت چې مالکان دي ایمانکم خلاصونه درونو تاسو من فتياتکم المؤمنات د وینځو تاسو مسلمانانو نه مسلمان وین زواله کافر وین زماله زکا چې کافر علی بیا به تاسو مسلې جوړي او د دې مؤمن نه سم مراد ده د دې مؤمن نه مرادو قرطبی لیکلی دی وای دا مومنات پکې قید فاضل دی وصف فاضل دی څه مطلب د کتابی څخه نکاح د آزاد خدای سره نکاح کېدی شي کنه چې اهل کتاب آزاد هم سره نکاح کولای شو نو چې اهل کتاب وینځ نو بیا وسم نکاح سره کولای شي دلته کې د دې مؤمنات نه مراد مسلمان نه ده د دې نه مراد کتابیه ده او د مؤمنات وصف فاضل دی نه بیان د شرط دی وصف دی وصف قید او وصف فاضل دی او شرط نه دی ورلا شرط در چې کتابیه هم ده پورا ده او چې کافر نه مشرک نه والله الله تعالی اعلم بإيمانكم پیجن پویږي تاسو په ایمانونو باندې تاسو ایمان الله ته معلوم دی ایمان مراد ارادي دي تاسو اراده څه ده ته وینځ ولې کې وینځ بسنید باندې کې په دې وجه کې چې آزاد نشه کولای کنه اسی دی وینځ خوخه شوی دا يهودانو د خوخه دا عیسایانو د خوخه دا دا الله او ایمان باندې سړی خبر دی چې څه ایمان دی چې زمونږ د سیب چې د يهودي سره وعده کړو وزیر اعظم سیب جماعي مسره وعده کړو سره لپاره چې مسلمانان ولې دې لپاره نه وکړي خو يهوديان یې خوفو دا غي انتخاب دغه چې بس يهودي وکړه او ناشنا انتخابونه دي اول انتخاب يهوديانو دویم انتخاب بیا دمو نو اوس پس خبرې کړم او کنه وسې ولېګل بسې او دریم انتخاب بیا دغه د جو پیرا پیدا انتخاب ټول څه خطرناک خزو کړی دی هر خزه الکه د پاکي خزه سولې واده نه کوي بس دا الاناء يرشح بما فيه ولا خبره دا خبره غوړې د سینې د چیزې د جذباتي کومه په دې باندې سوچ کړی دی ولې لکه د انتخاب د سي خطرناک دی اول از ډک مازیګر باندې وبو غختلې کنه څومره خلک پس روان دي تاریخ جمیل سیب دا جړاګانې کوي الله ایماندار پاتې شوی دی دا وخت کې وایي هغه ایماندار دی په مازیګر کې وبس کی او د ایماندار دی او زمونږه تعلیم یافته خلک سره عالمان پس روان دي په دې سیب پس عالمان مدرسې طالب ده عمران خان کته عمران خان پورته مدرسې طالب دی عالم دی او روان دی عمران خان پس لکه خور شوی ته ګوري نه داسې شه دی یړه فرض روزي نه نسی فرض روزي داغه نه ته امیر المؤمنین جوړه فرض روزه نه نسی او د امیر المؤمنین د مسلمانانو دی استا په ایمان باندې لګیره پکار د چې داغه چا تعمیل المؤمنین وې چې داغه انتخاب دی يهوديانو عیسایانو دی او وردا چې فرض روزي نه نسی او د منځونو ناغه پته الله تعالی چې وسنګه خوا کوي ا کلمه څنګه وي ناغم وګوره یو خاتم النبیین څنګه وي هغه وګوره خیر تاسو نو کدا چې چاته د مسلمانۍ به څه معلومي کافر وته نه وي منګه مسلمان دی او کنور داسې به کسره مسلمانۍ ښکارا نه موجود نه وي خای بچي چرته دي سلور کال کې بچي په یورپ کې پراته دي يهوديانو بغیږي کې او دا بسواره د بچي او مسلمانانو باندې سترګې پټې شوې دي او چې مخالفت کوي دا مولیان د سیاسي مولیان دي دا ګور عمران خان نه قلاریږي نه قلاریږي نو څنګه سړی بغلر شي کمی خبره ټیک دي د الله خواله کې سړی ورزي نو بیا د جذبات پر خودل غواړي او که سړی دا خې د نشي چې الله خواله ورزما بس په ضد کې راغلی ما پلانې به بدی شي دا په مقابله کې دا سپورټ کوم نو ټیک ده بس الله له جواب سړی ور کوي خدا به کشتره غوري الله تعالی وستا سیمانونه پیژني بعضکم من بعضن بعض استاسو د بعضونه پیدا دي بعضکم من بعضن بعض استاسو د بعضونه دي څه مطلب یعنی که تاسو دا ایمان نه پیژنئ نو تاسو په شان خلق دی نو تاسو په شان خلق دی یو شان خلق
بعضکم من بعض بعض تاسو د بعضو نه دي نو ایمان د خلکو پیژنې تاسو کته ما ته نه معلوم یو بل پیژنې هغه چا سره نکاح وکړي چې دا غي ایمان ته معلوم دی بعضکم من بعض یو بل پیدا یې کنه مسلمانانو سره نکاح نه وکړي فانکحوهن نکاح وکړي د خود سره به اذن اهلهن په اجازه دا غي دا اهل باندې فانکحوهن نکاح وسو کې به اذن اهلهن دا غي دا ولی په اجازه باندې دا دلیل دی چې د ولی نه بغیر نکاح نه کیږي فانکحوهن باذن اهلهن دا غي د اهل اجازه چې نکاح نه کیږي واتوهن نک اور کې د خزو ته اجورهن مہرون داغي او اهلهن مرادو داغي وارث داغي ولیان سوق دي کوم چې داغي مالک دی چې مالک نکاح اجازه نه کړي نکاح وسنه شکولې د وینځ سره واتوهن اور کې د خزو ته اجورهن داغي مہرونه بالمعروف د شری قانون مطابق محصنات په د سیال کې چې بندي شوی وي په نکاح کې دلته محصنات مراد نکاح ده محصنات په د سیال کې چې دا به بندي شوی په قید د نکاح کې غیر مصافحات د اسم فاعل له محصنات او مصافحات غیر مصافحات په د سیال کې چې دا به زنا کوونکی نه محصنات بندي شوی وي په نکاح کې محصنات او محصنات اسم مفعول او غیر مصافحات اسم فاعل ولا متخذات اخدان او نبی نیون کی پټو پټو دوستان ولرا خدن پټ دوست ویل کیږي مذکر مؤنث د یو بل لپاره استعماليږي خدن مذکر ته وي مؤنث ته وي خدن چاته وي خدن هغه چاته وي چې ته چې ستا مخکې څوک د ذکر کوي ته به شرمېږي خدن هغه څوک چې ستا په مخکې دغه څوک نو مالي ته شرمېږي باغې ته خدن وي ولا متخذات اخدان نه نیونکي دا خزي دوستان لره پټو پټو دوستان لره فاذا احسننا کله چې دا راشي په قید د نکاح کې فاذا احسننا کله چې مضبوط شي په نکاح باندې احسننا احسان څه ته وایي درع حسنه مضبوط ازغرا نو دلته معنا دا شولا فاذا احسننا کله چې دی راشي په قید د نکاح کې مسلمان د اسلام لفظ د نکاح شرط پکې راغی اوس یو وینځه دا داستا په نکاح کې رااله نو طلاق الامه سنتان د وینځي طلاق هم دوی حیزتها او عدتها حیزتان عدتهم دو حیزه ده او سزا هم نیمه ده هر څه نیم دي ولې زکا چې عام خزه ته دوه قسمه تحفظات حاصل دي یو تحفظ ورته حاصل ده د حریت پلار او رور او مور اشتا او دویم نمبر دا چې هغه واده مو کو د خاوند تحفظ دی وینځه دا صرف خاوند یو کې تحفظ ملاو شو او بل تحفظ د شهریت نشته د لہذا دې تحفظ نیم دی سزا به نیمه دا ځان نشته تلې وس فاذا اتینا فین اتینا کچر تراشدا خذ بفاحشه بحیایتا دی بحیین مراد څه دلته زنا ده علیهن بدی خذبان نصف مال المحصنات نصف ما نیم سزا اغدا علی المحصنات چې دا په آزاد خذبان ده فازاد خذبان فازاد خذ کوم سزا ده من العذاب د سزانا نصف ما نیم اغده علی المحصنات چې په پاک دامن خذبان په آزاد خذبان من العذاب د سزانا محصنات خاندانی خزه مرادی خاندان معلوم ده نو نیم سزا بولور کوي نو نیم سزا وای ک په واده د واده په قید کې رالی دا منکوه دا شادي شده دا بیایم زنا وکړه نو په دې باندې نیم سزا د کوم سزا چې آزاد خزو ته ملاوي کې باقی روتا علی المحصنات د دینه خاندانی خزه مراد دی ګوره دینه آزاد خاندانی مراد دینه واده ولا مراد نه دی دا محصنات زې په ځین محصنات معنی موږ بدل وکړي ګوره اول محصنات د واده والا په معنا باندې دا دویم په قید د نکاح کې پیدا او سن قید د نکاح دی او دلته محصنات آزاد خزه مراد دی ګوره دا وینځي سزا 50 کوړی دا برابر د کدا آزاد نه برابر د کدا شادي شده کدا شادي شده او غیر شادي شده ده زکا چې د شادي شده خزي سزا رجم دی ورجم هونه نیمیږي او د غیر شادي شده سزا سل کوړی ده نو سل کوړی نیمیږي 50 لہذا وینځه کدا آزاد ده او کدا وینځه کدا واده او غیر واده ده کدا شادي شده او غیر شادي شده ده چې زنا ته وشوله سزا به 50 کوړی ملاويږي د وینځه د پار رجم نشتا وان تصبروا خجي ذلك دا حکم د نکاح د وینځو سره لمن دا چا د پر د خشيه العنتا چریږي د مشقت د مہرنا مہر نشي ورکول آزاد له او یا عنت مراد زنا ده مشقت د زنا نه اصل زنا نه ریږي چې په عمل ونه کمانو وینځ نکاح کوم تاسو نه
نو کدا یریدونو بیا د وینځ نکاح نه کوي وان تصبروا کدا صبر وکړو خیر لکم دا به غوره استاسو لپاره والله الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم همیشه مهربان دی وایلک یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته ټول دین د بیان کی بیان د توګي الله تعالی د احکام ولې نازل کړل چې بیان کی د کنه ويهديكم تاسو ته خی سنن الذين احکام د خلق من قبلكم چې تاسو نه مخکې تیر شو جغه اهل الحق او یا دینه مراد طریقې د عبادت طریقې هغوی طاعت څنګه کو هغوی مخالفت څنګه کو پخوانی شرایط من قبلنا د توخی نو شرایط من قبلنا دلیل دی په دې شرط باندې چې زمونږ دین سره مخالف نه وي ويتوب علیکم پتاس باندې رحم موږي والله الله تعالی علیم پیجنی هغه سوچ توبه باسي حکیم الله حکیم دی توبه قبلین داغه حکمت الله ته معلوم دی والله الله تعالی یرید غواړي ایتوب علیکم رحم موږي پتاس باندې ويريد الذين غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چې دی روان دي په شهواتو پسې داغوی مقصد صرف او صرف خپل شهواتو تسکین دی داغوی مقصد دانه دی چې زه نکاح وکم زناکار دي نو یرید الذین یتبعون الشهوات غواړي کسان چې دي تابعداري کوي د شهواتو زناکار دي يهود نصارا ان تمیلو چې تاسو واړئ د الله د حکم نه مایلن عظیما په اړولو لوی سرا لوی اړول دا چې کافرم کی یرید الله غواړي الله تعالی ایو خفف عنکم چې الله تخفیف راولي پتا سبحانه استاسو نه حکم نسبت کی وخلق الانسان او انسان پیدا شوی دی ضعیفا کمزوره دې معنا صدا نو کوئی مطلب دا چې میلن عظیما باندې ماوړی نو الله خو اسم تخفیف راولي غ تخفیف دا دی انسان کمزور پیدا لري ګناوه کی توبه وباسي الله به معاف کی یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو اوس په دې ځکه مخکې ذکر راغی چې خلق په غلط طریقه باندې مالونه خوري د یتیمانانو الله او چې تاسو مال په باطل طریقه باندې مخوري او که خوري نو تجارت وکي ځان لدا نبوي پیشه ده یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو لا تاکلوا اموالکم مخوري خپل مالونه بینکم په خپل مینس کې بالباطل په باطل طریقې سره خپل مال په باطل طریقه باندې مخوره او د یو بل مال په باطل طریقه باندې مخوره دوه معنی سړي په اموالکم کې دوه معنی دي الا مگر ان تكون تجارتا کوي دا اموال تجارت الا کوي الا مگر ان تكون کوي دا مالونه تجارتا تجارت عن تراز منکم په هم رضامندیا باندې حاصل کړي ان ترازن پر رضامندیا سره منکم تاسو نه یو بلم پر رضا ور کړي ان ترازن پر رضا باندې منکم تاسو پر رضا باندې نو ټیک دی مبادله المال بالمال بالترازی د دین اغسته شوی د بیع تعریف ولا تقتلوا انفسکم تاسو موجنی یو بل موجنی او یا خپل ځانونه مهلا کو چې تجارت پرې دوی او باطل مال خوري ان الله یقینا الله تعالی کان دې بكم پتا سو رحیم رحم کونکه او مې يفعل ذلک چا چې دا کار وکړو عدوانن په ظلم باندې او ظلمن عدوان په زیاتی سره او ظلمن په ظلم سره عدوان افراط توي افراط زیاته او ظلم تفرید ته عدوان په افراط سره او ظلم په تفرید سره په تجاوز باندې د حد نه عدوان ظلم وضع شی په غیر موضعه فسوف نظر دې نسلیهم بداخل کنار نورتا وکانه ذلك ذکر الله فالله بني يسيرا آسان ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم مخکې د جنا ذکر پکې راغی الله دې غټي ګنا نه ځان ساته متقي وي دې ته چې دا د غټي ګنا نه ځان ساتي او الله تعالی پکې وي چې کچرت تاسو عمل دا چې د غټي ګنا نه ځان ساتو نو الله بر ته واړو ګناونه خپل معاف کی
ان تجتنبوا کبائر ما تنهون که تاسو ځان ساتو د غټو غټو ګناهونو ما تنهون چې تاسو منع کولای کېږئ نو د هغې نه نکفر عنکم موږ به معافي وکړو تاسو ته معاف وکړو تاسو ته سیئاتکم ستاسو صغایرو نکفر معنا نمحو موږ به محو وکړو عنکم ستاسو نه سیئاتکم ستاسو صغایرو وندخلکم او داخل وکړو تاسو مدخلا کریما مدخل یا خو دا د ضرب صيغه ده زید داخله دو کریمن چې عزت والا زید زید داخله ولتا کریمن چې عزت والا ده یا مدخل مصدر میمی والا دخول باندې دخولن کریما داخل بم کو په داخله ولو د عزت په داخله ور سره استقبال بم کیږي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ترمذی کې حدیث ته ام سلمہ مور یو ورځ رسول الله ته ویل یا رسول الله قرآن کې ټول خبرې د سړو دي د خو ذکر پکې نشته یا ای الذین آمنو او یا ای الذین آمنو یا ایتها النساء المؤمنات پکې رانغه او یا ای الذین آمنو پکې راغه ټول خبرې سړو ته کېږي خزي بسکه نو الله رب العالمین وې چې تاسو مپس خېږي هغه چاته چې الله تعالی باغی باندې چاله غوړواله ور کړی دی مپس خېږي تاسو نور مقام دي تاسو مين دي نه ایسو او الله تعالی بیا ویل چې ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الله تعالی بیا د دې د خوخي مطابق آیتون راوم لېګل ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوئ ما دا غسو فضل الله چې الله غوړواله ور کړی به باغی باندې بازو کوم باز تاسو لرا الا بازن په بازو باندې سړی په خزو باندې مشران کړی دي للرجال د سړو د پارا نصیب حصہ دا مما د اغي عملنا اکتسبو چې کوم عمل کړی دی د مراد ثواب دی ثواب او عقاب سړو ته هم پنه عمل ثواب ملويږي په بد عمل وته عقاب ملويږي او یا د میراث مراد دی وللنساء نصیب د خضر پارا حصہ دا مما د اعمالنا اکتسب نجری کم کړی دی واسال الله الله نه وړي من فضل د الله نه فضل وړي فضل سره عبادت کی وړي تاسو امن فضله هر څه دوی مراد کې دي شي قرطبي لیکلي دی د الله نه هر څه غواړه سچ دې پکاري د الله نه غواړه حضرت عائشہ فرمایي سلو ربکم حتى شبع د الله نه غواړه حتی دام الله موړ مې کپدي روړي بندام د الله نه غواړه وي هر څه د الله نه غواړي ان الله یقینا الله تعالی کان دی بكل شيء پر سبنی علیمن پوها ولکل جعلنا موالیا اوس د میراث ذکر وشو نو الله فرمایي میراثي چاته وي چې داغه تعلق د اخوتی یا د زوجیتی او یا د ولادت ولكل انسان ولكل احد ولكل مال جعلنا منغا غرزول دي موالي وارثان وارث ومال لي پردې بسوک مال نوړي مما دا مال لا ترکل والدان جبريخ مور پلار ول قربون خپلوانو البته یو صورت دا دی چې مهاجرین کله رال مکه ته مدینه ته نو مدینه انصارو د بعضی مهاجرینو سره عهد کړو چې موږ به تاسو لا په میراث کې صدر کوو نو الله وی که تاسو له چا سره قسمونه کړی دي نو اول بیا ورکړي دا وعده د میراث نه دی اسی په مواخات اسلامی باندې دا نو چر چا ترور وای نو دا بزما کور کې دا نو د مراد قسم دی او یا د چا د چا سره وعده وکړل چې راځو په خپل مال کې تعالی درکم نور کولې شی او بیا سړی ورکړي المرء یاخذ بقراره ولا خبر ده والذین کسان عقدت ايمانکم چې کلک شوی دی وسره تاسو قسمونه وسره تاسو کلک شوی تحالفتم فاتوهم نور کې دوی ته نصیبهم داوی حصہ یو تفسیر بدی کې دار دینه مراد هغه حد د مواخات دي چې مهاجر د انصاری ورور شو میراث کې ویسه ور کوي نو پایت د میراث باندې هغه منسوخ شو چې یوسیکم الله فی اولادکم متقدمین دي ته منسوخ وي متأخرین دا منسوخ نه دي لہذا دینه هغه خلق مراد دي چې هغه سره چا وعده وکړه نو سره ته ورسوي نو آیت محکم دي منسوخ نه دي ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء شهید پر سبانی گواه ده